اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مندو، مدینه منوره کې گنبد خضرا ته مخامخ ناستیو او تقریبا 1:30 بجه ټیم د مدینه منوره ټیم مطابق ډیر پر نور پر فضا پر کیف ماحول دا. عاشقان پتنگان ګوره ناستی جانان ته یو خوا بل ځای یو ګټ کې ګور عاشقان ناستی او د محبوب دیدار کوي. گنبد خضرا ته مخامخ ناستی. ما عزت مندو، یو وختو چې دا گنبد خضرا تصویرونه به مونږ کتل، یو بل نه به مې ذکر اورېدلو. یو وخت داسې راغی چې ویډیو په ذریعه سره به مونږ دا گنبد خضرا کتله. مسجد نبوي علی صاحبها الصلاة والسلام به مو کتلو. نن ما عزت مندو الله کرم وکړو، مونږ دلته راوستو. خو ما عزت مندو صد چا په زړه کې چې د حضور مینه وي، چا په زړه کې چې سرور کائنات فخر موجودات شاہ بنی آدم شاہ فخر آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ټول بنی آدم سردار، د ټول اولاد آدم سردار جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا او محبت چا په زړه کې چې وي، هغه چې کله له دې ځای نه ځي نو که ډېر سخت زړه والوالی نه وي، خو د ده له سترګو نه خامخا اوښکې تویږي. ما عزت مندو دا یو داسې دربار ده چې په خدای قسم دلته چې کمې پیشوګانې اوسېږي هغه هم د محبوب صلی الله علیه وآله وسلم له ځینه چېرته ځینه چې الله عقل نه دی ورکړی، شعور یې ورکړی دی. نو چاته چې الله عقل ورکړی وي او څوک د محبوب کلمه وایي او شان او عظمت نه خبر وي، هغه عاشق باندې به دا لمحات څنګه وي چې دا محبوب کریم صلی الله علیه وآله وسلم در پرېږدوي. ما عزت مندو زړه خدا غواړي چې بس دا گنبد خضرا ته ناستی وی او بس ژوند په دې کې تیر شوی وی. افسوس چې وخت او حالات مونږ دې ته نه پرېږدوي. ما عزت مندو د دنیا کل مالونه تزار، اولادونه تزار، د دنیا ټول خوشحالی تزار، نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم خاطر تک چې کومه خوشحالی ده خدای ذات قسم چې هغه خوشحالی نه د اولاد په پیدایش ته دی، هغه خوشحالی په خدای ذات قسم چې نه انسان په واده کې شته، هغه خوشحالی د دنیا په یو نعمت کې نه ښکارېږي چې کومه خوشحالی یو عاشق ته د نبی علیه السلام دربار ته راتګ کې ښکارېږي. او الله چې کله د گنبد خضرا لاندې جالیو ته محبوب ته وګورې جلوه فرما، نو ما عزت مندو له عاشق نه خو تپوس وکړه. اعلیٰ حضرت فرمائی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے. قصور زما په سترګو کې دی قربان چې نه دی وینمه، کنې ته خو نن هم ژوندی او ته 1400 کاله مخکې هم ژوندی وې او بس صرف قربان د خپل امت نظاره کوي او هر غلام ته ګورې چې دا غلام په کم طرف په کم انداز کې را روان دی. نو دا د محبوب کریم صلی الله علیه وآله وسلم وطن محبتونه دي چې یو خوا جنت البقیع، بل طرف ته محبوب کریم صلی الله علیه وآله وسلم روضه، او بیا ور سره خي طرف ته سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ او ګس طرف ته سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ. ما عزت مندو په خدای ذات قسم چې یو عاشق هم چې له دې ځای نه ځي زړه یې نه کېږي. د دنیا کل مال و متاع تزار، د دنیا کل خوندونه تزار، د دنیا کل نعمتونه تزار. ای کاش چې مدینه وی او د محبوب جانان صلی الله علیه وآله وسلم بس په دې ښکلي وطن کې ګرځېدل وی
او په دې کې جون تیرېدل وی نو دا د دنیا هم ډېر د خوشحالو جون دی او د آخرت هم ډېر راحتونه دي مونږ نن روانتیا دی 26 فروری 2023 27 فروری 2023 با مطابق 4 شعبان المعظم 1444 سینی هجری د اتوار ورځ تیره شوه او د پیر شپه دی الله د محبوب په دربار باندې زمونږ د حاضری قبوله کړي الله دې مونږ بار بار راولي او دا دربار ګوهربار دی چې تر څو پورې ژوندي یو بس دا خواست کو چې یا ربه یو ځل دې راته وښیلو نو اوس بیا رانه پټومه بار بار مو راوله کم لوګی کم انګار چې زمونږ په سینه کې پورته شو دغه اور زمونږ په سینه کې داسې باقی وساتې رحمان بابا فرمای زه چې آه کړم شین لوګی مې له خولې خیږي په ګوګل کې مې انګار د ستا له درده نو قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو ته مخاطب یم بار بار مرو غواړئ بار بار مرو غواړئ سره د اهل و عیال مرو غواړئ سره د خپلو شاګردانو سره د خپلو مقتدیانو سره د خپلو یارانو دوستانو بار بار مرو غواړئ بار بار مو دیزی ته راتګ په نصیب کې آمین آمین یا رب العالمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم